نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. صدق الله العظيم. دا سورة نحل او سوارلسمه سپاره ده. الله سبحانه وتعالى پدی آیاتونو کې فرمایي وقال الله اویل الله لا تتخذوا منی سی الہین اثنین معبودان دوا یا دری یا نور زیاد. انما هو الہ واحد بشکا هغه خو بس معبود یو دی، هغه سره هیڅوک شریک نشته. فإياي فارهبون پس هم لمانا یریږئ. الله پاک په خپله ګوره ټول انسانانو ته فرمایي چې یعنی تاسو ما سره دویم څوک مه شریکوئ. چې د دویم ذکر راغو نو د دې نه علاوه نور ټول پکې رد شو. او بیا الله پاک د هغې نه پس مزید وضاحت وکړو چې الله خو بس صرف یو دی چې د هغه عبادت لایق دی او هغه د هغه عبادت کېږي، او بس صرف زما نه یریږئ، زما یره په زړه کې واچوئ. او بیا الله پاک خپل صفات بیانوي وله او د هغه دپاره دي ما فی السماوات والارض، هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. وله الدین واجبا او هم د هغه بندگی واجب ده، یعنی د هغه په دین باندې چلیدل پکار دي. هغه چې کوم احکامات را لېږلي دي په هغې باندې به چلېږي، خپله زندګي به تېروئ. افغیر الله تتقون پس آیا غیر د الله نه تاسو یریږئ د بل چا نه؟ نو یری داسې مه کوئ، د الله نه ما سوا د بل چا نه مه یریږئ، صرف زما یره په زړه کې واچوئ. او چې کله زما یره الله پاک فرمایي چې کله زما یره تاسو په زړه کې واچوله نو تاسو به نیک عمل هم شئ، نیک سیرت هم شئ، او ستاسو ټول عملونه او کارونه به صحیح شي. خو که زما یره ستاسو په زړه کې راغله، الله مو د الله یره نصیب کړي. بیا الله پاک فرمایي وما بكم او هغه څه چې تاسو سره دي من نعمت لنعمتنا فمن الله پس د الله طرف نه دا ټول نعمتونه. یعنی ګور الله په خپل ټول بس د ټول ذکر کو چې څه په اسمانونو او په ځمکو کې دي دا ټول د الله دي. نو موږ تاسو د الله یو او موږ له چې کوم خوراکونه او کوم زینا کوم اسباب الله پاک را کړی دي دا هم د الله دي. الله پاک ذکر فرمایلی چې یعنی کوم نعمتونه موږ تاسو له درکړي دي دا خو ټول د الله نعمتونه دي. کنه تاسو خورئ څکئ استعمالوئ یې، که پوشاک استعمالوئ، که خوراک استعمالوئ، او که رهایش استعمالوئ، دا ځمکه وغیره دا ټول د الله دي. ثم اذا مسكم الضر بیا هر کله چې تاسو ته رسیږي څه تکلیف فالیه تجأرون نو هغه ته فریاد کوئ. ګوره په یو انسان باندې چې کله غم راشي یا تکلیف ورته باندې راشي، خپې ولګي چېرته میخ پکې لاړ شي، ازغې پکې لاړ شي، یا ځای یو کټ شي، یا د شپې د غاښ تکلیفي، د سر تکلیفي، د سترګو تکلیفي، په غوږې تکلیفي، په بدن کې په کوم ځای باندې درد نو دی الله ته چغې وي چې یا الله ما ټیک کې، یا الله ما ټیک کې. بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې
ثم اذا کشفت ضر بیا هر کله چې لري کړي تکلیف عنکم لتاسنا اذا فریق منکم نو هم هغه وخت یو ډله منکم لتاسنا بربهم خپل رب سره یشرکون شریک مقرر کړي چې کله تکلیف ته لري شي زه خو پلان کې سړی له ترې وم پلان کې بوت ټیک کما پلان کې بابا سره ټیک شوم بیا الله ایر شي دلته کې الله سبحانه وتعالى فرمایل چې بیا خلک شرک شروع کی چې تکلیف ته لري شي او چې کومه پورې په دغه تکلیف کې ګیری کړي نو بس الله ته چلے وي د سر سره بیا الله فرمایي لیکفروا چې دوی ناشکری وکړي بما آتیناهم د هغه څه چې ورکړي دي مونږ دوی ته د هر هغه څه چې مونږ دوی ته ورکړي دا د هغې ناشکري شوه د الله د نعمتونو ناشکري شوه چې خوري د الله نعمتونه او بیا احسان د بل چا مني الله به نو تکلیف لري کو او احسان بیا بل چا طرف ته هغه طرف ته توجه کوي فتمتعوا پس تاسو فایده واخلئ فسوف تعلمون پر ډیر زر به تاسو ته معلومه شي خبره یعنی دا زندگی را په مرګ به حقیقت معلوم شي خاص طور کافرانو ته ذکر دی او هغه مسلمانانو ته هم ذکر دی چې کوم د خپل غلط عمل نه ناوړي توبه نو باسي نو ایتب الله پاک یو قسم دا وایي چې تاسو ته په مرګ باندې پته ولګي تاسو توبه نو باسي ما طرف ته راځئ نه زمانه یریږئ نه او کافران خو بالکل الله نه یریږي ولې چې الله سره شریکان جوړ کړي دي ایغه پکې شامل دي بیا الله پاک فرمایي ويجعلون او مکرر وی نه مکرر کړي دي دوی لما لا يعلمون د پاره د هغه چې دوی پرې نه پوهیږي نصیبا برخه مما رزقناهم لهغه سنا چې مونږ ورکړي دي دوی ته مونږ دایله چې کوم نعمتونه ورکړي نو هغې کې برخې نورو خلکو نه کوي الله وایي چې زما دپاره برخه نه کوي چې زما په نوم باندې چاله څه ورکړي دا پلانکي بابا په نوم شو دا د پلانکي مشرکان د بوتانو په نوم ورکوي او په مسلمانانو کې ډېر خلک داسې پیدا شوي چې د الله نه ماسوه نه کوم چې تاسو خیر خیرات کوئ دا به هم د الله په نوم کوئ ولې چې دا خو الله مونږ له راکړي دي دا هم یو عبادت دی صدقه منل خیرات کول دا صرف او صرف د الله په نوم باندې کوي څنګه چې مونږ او داس او ذکر اسکار د الله کوو دغه شانتي یو وی مالی عبادت یو وی جانی عبادت مونږ ذکر اسکار تلاوت دا جانی عبادت ته حج روزه وغیرہ او یو د مالی عبادت زکات خیرات یا صدقه وغیرہ منختا دا ټول به د الله په ځای الله سبحانه وتعالى فرمایي تالله پالا قسم لتسألن خام تپوس کیږي د تاسو نه عما کنتم تفترون د هغه څه چې تاسو یې لزان نه تړئ یعنی تاسو چې کوم الله پورې دروغ تړئ او تاسو وایي چې دا خو پلانکې سړی کوي دا پلانکې بوت کوي نو تاسو یعنی دا الله پورې یو قسم دروغ تړئ هېڅوک هم څه نشي کولی ما سوای د یو الله نه ویجعلون لله البنات سبحانه او دوی مقرروي الله د پاره لونه او پاک ته هغه دینه ولهم ما یشتهون او ځان د پاره چې دوی غواړي یعنی ځامن هغه خوښوي کافرانو به دا خبره کوله چې دا فرښتې د الله لونه دي فرښتې څه دي دا د الله لونه دي نو الله ورته وایي چې ګوره تاسو ما له لونه جوړې کړي دي او په خپله لونه نه خوښوئ عربو کې دا مشهوره خبره وه او په بعضې پښتنو کې هم دا مشهوره خبره وه چې لور به یې وشوه څو صورت یې به هغه کور نه بار نه وتو مخ به یې نه ښکاره کولو دا خو اوس د اسلام او د دین یعنی هغه علم لږ راغو نو خلک اوس په دې باندې لږ ځان ملامته نه ګڼي کني پخوانو پښتنو ما ته یاد شي
چې هغه به لورو شو چا به ولدي کو خله دې ماته شه ورکشه نمخې نه او دغه شانت بیا به بار حجرې ته به نه راوتو جمعات ته به څو سورج نه راوتو چې کله به خبره لګه سړه شوه بیا به راتلو شرم به یې ګڼلو نو عرب هم په دې کې ډېر زیات دغه و دی به چې شو را مخ به یې تور شو او څو ورځې به په خفګان کې به په کټ کې به پروت و او بس د کوره او بار نه راوتو وی ګورئ وایي زما لور شوه ما ته به خلک پیغور راکوي نو دا خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم الله پاک رحمت راولېږلو او هغه چې کوم دی نو د الله دین او د الله بندګان او د الله هغه ورته وایي چې دا خو د الله خوښه په قرآن کې څونه پیدا راغلي چاله به زامن ورکوي چاله به لوڼه ورکوي چاله به چې کوم دی لوڼه او زامن ګډوډ ورکوي چاله به اسم نه ورکوي زور به یې لګولي چې زما دې لور شي خو بس نه به کېږي الله سبحانه وتعالی دا فرمایلی دي وإذا بشر احدهم او هر کله چې زیر ورکړي شي یو لپدوی کې بالانثى د جنې ذل وجهه نشي مخ د مسودا تطور د خفګان نه وهو كظيم او دې لغم نه ډکوي څوک سره خبره نشي کولی بار نه روزي یتوارا او پټیږي من القوم لخلقنا یعنی د قام قبیله د خلقنا د شرم د وجنا من سوء فوجد شرم ما بشر به دا هغه څه چې د تزیر ورکړه شوی دی نو ګور الله پاک دا ټول خبره څه پورې وکړه چې دوی د امریکای د خدای پاک لونه دي الله وته وی چې تاسو په خپل په لونو باندې خپکیږي یو مال لونه جوړوي د خدای ظالمانو او عیسایانو ولزوی جوړ کړو ايوم سکوه چې اوساتی دا علی هون فذلت سرا او يدسه في التراب یا خخقری دا په خاوره کې نو د کافرانو بیا دا خیال چې دا څنګه دفن کم د دې ملک ورکه کما او که سچلو کما دا خخ کم چرته پس کې ډیرو کافرانو به خخیم کې ژوندې لونه خخې کړي دا مشهوره خبره ده یو صحابي راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوره ذکر وکړو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په جړا شو ټول صحابه په جړا شو چې هغه خپل د لور د خخول او ذکر د جاهلیت په وخت وکړو چې جاهلیت په وخت کې زما لور شي او دغه شانت زلالم هغه مې په باندې بوتله بهر مورنا او بیا غیله کندو کا او بیا مې هغه پای کې ورکوزه کا او هغه چغي والی بابا جانا او ما په خاوري ورړو دي او ژوندې به خخکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات غمجن شو او د سترګو اوخ کې روان شو او د صحابه او هغه ډیر زیات جړل او یا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره صرف دې لپاره کوله چې الله به ماته دا ګناه معاف کړي او کنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی چې وي تا خو ډیر لوی ظلم کړی دی ډیر زیات ظلم دی کړی دی خو چونکې تاسو اسلام راوړو نو الله تا هغه معاف کړو ځکه چې اسلام هر یو ګناه چې د انسان نه د اسلام د راوړو نه مخکې د مسلمانېدو نه مخکې شي وي هغه الله سبحانه وتعالی په اسلام راوړو سره ختموي نو الله پاک فرمایي مخکې الا یا ساتي ساء ما يحكمون بد هغه څه چې دوی فیصله کوي د الله په باره کې چې الله له لوړه جوړی کړی دي للذین لا يؤمنون بالآخرة کم خلق چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل السوء د دوی مثال بد دی ولله المثل الاعلى او الله د پاره دی مثال د ټولونه اوچته وهو العزيز الحكيم او هغه ډیر غالب خاوند د حکمت دی الله سبحانه وتعالى ډیر لوی دی او خاوند د حکمت کې نو الله پاک تاسو لونه مجوړوي سور لوی مثال الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی الله پاک دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي او زموږ انا ستړي په خپل درگاه قبول او منظور کړي زموږ د ګناهونو درجېدو سبب دی وګرځي یا الله د دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څخه کمې زیاتې شي معافیات وکړي موږ نه کم
داسې کارونه شوي چې ستاسو د ناراستیا سبب ګرځي یا الله هغه مونږ ته معاف کړي او آینده به په امان کړي یا الله مونږ ته زمونږ اهل و عیال ته ټولو مؤمنانو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي یا الله شفایاب وکړي یا الله څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شی دي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق والا او د رزق فراخ او د ټولو مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله هغه کارونه مونږ غواړو چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي یا الله په ټوله دنیا کې څومره مؤمنان مسلمانان په څه قسم په آفتونو او په مصیبتونو کې دغه مصیبتونه آفتونه کې لري کې او تر اوسه پورې چې څومره مؤمنان مسلمانان وفات شي د هغوی د ټولو مغفرت سره زموږ د آبا او اجدادو کې یا الله مونږ ته دا راتلونکي منزلونه آسان کړي او په آخر کې به دا عظیم شانه کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله